یو حمد دی یو شکر دی. په دې کې شاید لږ غوندې خبره کوم. حمد علما فرمای بغیر د نعمت نه چې د چا تعریف وکړي د چا ستاینه وکړي بغیر د څه احسان نه دې ته حمد وایي. لکه الله که موږ سره ښه کوي او که نه کوي موږ به د هغه تعریف کوو. پوه شو؟ که هغه موږ سره هر څنګه کوي که موږ وژني او که موږ هر څه چې کوي که لوږې نه اوږې هم ساتي موږ به د هغه شکر او شکر دې ته وایي چې دا د احسان په بدله کې وي. تا سره څوک ښه وکړي ته به د هغې شکریه ادا کړي. رسول الله علیه السلام فرمایي څوک چې د انسان شکریه نه ادا کوي هغه د الله شکریه هم نه ادا کوي. تا سره چې چا نیکي وکړه نو د هغه احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ته مو سره نیکي وکړه که نور څه نه وي رسول الله علیه السلام فرمایي جزاک الله ورته ووایه. دونه خو ویلی شي که نه زمونږ خلک نه وایي که نه تا سره چا ښه وکړل وایي نو ته ورته ووایه جزاک الله جزاک الله شکریه جزاک الله. خو د عربۍ دا لفظ ښه دي ثواب پکې میلاویږي. لعلکم تشکرون علما فرمایي چې شکر دې ته وایي چې تا نه کم زورور سړی دی تا د پاسه کم الله دې د هغې اطاعت وکړي دا شکر دی. تا سره چې کم برابر دی د هغه سره عدل او انصاف وکړي دا شکر دی. او تا نه چې کم کشران دي په هغې باندې شفقت وکړي دا شکر دی. دا څه شی دی؟ دا د الله تعالی شکر دی. د جنید بغدادي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو شکر څه شی دی؟ وایي د الله تعالی نعمتونه د هغه په تابعدارۍ کې استعمالول شکر دی. چې څه دې وخوړل که نه اوس د الله تعالی شکریه ادا کړه. داود علیه السلام الله تعالی ته وفرمیل یا الله ستا شکر څنګه ادا کړم؟ یا الله ستا شکر څنګه ادا کړم؟ ولې چې دا شکر ادا کول هم یو نعمت دی. سبحان الله څه عجیبه خبره. ته به وایې الله ستا شکر دی دا توفیق چې راکړو دا هم یو نعمت دی د دې به مو شکریه ادا کړې. الله تعالی ورته فرمایي اوس دې وپېژنم زه ورته اوس یې څه کړم اوس یې زه وپېژنم. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی نه تپوس وکړو یا الله ستا شکریه څنګه ادا کړمه ځکه چې ستا یو وړوکی غوندې کې نعمت زما د ټولو عملونو نه زیات دی. سبحان الله. څوک وایي؟ موسی کلیم الله ټول عملونو نه زیات دی. الله تعالی ورته فرمایي همدغه شکریه ده وایي چې ستا په زړه کې دا احساس پیدا شکریه ده.